اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې زموږ چې کوم پولیس دي هغو ته چې کوم د چا ذمهواران پر هغو به بیان باندې خبره کوم. دا ټیم موږ د کلي اوسینځي چې کومه د ډیرګۍ سره مخ ته کلی دی په دغه کلي ته راغلي یو، په غرو کې یو، او دغه پیغام کوم چې دلته موږ په یو ریاست کې اوسو چې ریاست پاکستان نوم دی. په دا ریاست کې مختلف زموږ د تحفظ لپاره سکیورټي ادارې دي لکه لیویز، پولیس، اف سی، فوج، ارمي. دا ګردې زموږ ادارې دي، زموږ سکیورټي کوي. او دلته بیا په دا علاقه کې به ته خبر شوی سو دا څو ورځې دا خلک ته مجلس کاږي چې طالبان راغلي دي، او بیا دلته طالبان خو به داسې و چې راغلو حمله به وکړي او کار به وکړي. دا څنګه طالبان دی راځي دلته د علاقې یو وس والا کس ته وایي چې ما ته دور پیسې راکړه، او بیا دوغ زړور دي، ټوپک سره دي، کلي له راځي، نو بیا دا د علاقې والاو یې مات کړی دی. دا دوی دا څو ورځې راغلي دي، بیا پسې راوتلي وو، ماښام پسې تللي وو، دا غرونه یې ګرد پسې نیولي دي، خو دوی تښتېدلي. خو زه چې د کوم چا کار دی عوام ټکس ورکوي و سرکار ته ټکس جمع کوي، په هر شي کې ټکس ته ما کاټاږي، او د دې ټکس مقصد دا دی چې دا کم روډونه جوړاږي زما باندې پیسې لګاږي، دغه زما پیسې دي. بیا که سکیورټي ته والا ته پیسې میلاوږي هغه دغه د ټکس پیسې دي. نن پنځمه شپږمه ورځ ده، دا کسان یاد سوي دي، معنا دهشتګرد دي، غل دي، ډکیت دي، هر څوک دي، ما خرابوي، عوام خرابوي. نو د ادارو به دا کارو، بیا دا ډیویژن دی، کمشنر د لیک شنی، ډي سي د لې ناست دی، نور پولیس دی، اس ایچ او دی، ډي اس پیان دي. زه دا پوښتنه کوم دا څه خاموش دي؟ دا عوام اطلاع ورکړې ده چې بای راسه ماته دا خلک دا کاروایی کوي، هیڅ چا خوانه ده بده کړې، یو سړی نه ده راغلی، او دا خلک اپنی مدد آپ کې تیت توپک راخي. په 77 کال بیا هم عوام په خپل حفاظت کې، په 1947 کې انګریز مایستی توپک براواستی و مایستی، بیا ما ملک جوړ سو، ریاست جوړ سو، ماته د تحفظ ادارې ملاو شي. نن په هغه کې په ادارو کې سکیورټي ادارو کې زه خپل تحفظ په خپل کوم، هیڅ خوانه بدی. بیا د دې کوم هر کوم په خپل همت کې دا یو څو میاشتې مخکې په دا مسازي علاقه کې اکلاش پلاک کې غلسي راغل، اکاش وړي اغوای کې بیا دا کوم په خپل همت وکي هغه کسان مړ کو. نن بیا هغه سره روانه ده. نو زه خو دا ادارو ته دا وایم که تاسو دا کار نشئ کولی بیا یې لکئ، استعفا ورکړئ، دا سیستم ختم کړئ. او که چېرې یو ستا ذمهواري وي ته خپله ذمهواري نه پر کوې، نو دا بیا ته له قوم سره غداري کوې، دا بیا ته دوکه کوې. او بیا دا وایم دا کار ته راسره کوې، غل یې نه کړي، طالب یې نه کړي، بیلې یې نه کړي، دا ته راسره کوې. که ته نه کوې نو نن اووم اتمه ورځ ده، ستا ادارو څه له د دې په خلاف رسم نه دی اخیستی. دوم زه د کوم مشرانو ته وایم، او دلته زموږ د ښار ډېرې معزز زورورې سیاسي پارټیانې د هغو ته وایم، د نورو کومو مشرانو ته وایم، دغه یو داسې تجربه ده، دا د علاقه ګوري. په علاقه کې به خدای ته سړي ته پیسې نه ورکړي، خدای به سړي ته روزي نه ورکړي، که ورکړي هغه به دی راځي بیا به دی له ما دا په زور پیسې غواړي، بدماشي به راباندې کړي، ما به ویروي چې زه تا ولمه. خبره خلاصه ده، زما د مرګ مالک خدای دی، او زما د مرګ ټیم معلوم دی. پر کم ټیم زه مړ کېدم، او کم چې څوک ما مړ کوي هغه مالک ما خدای ګڼي دی. نور زه د مرګ مالک هېڅوک نه مړم چې هغه مې مړ کوي. ایا ته مرګ نه لرې غله؟ ایا طالب ته مرګ نه لرې؟ ایا د پیسو شوقي یې؟ ته د اسلام طالب نه یې، تا ته خالي نوم درکړی د اسمالوي ده، دا دنده پرېږده. زه د قوم ځوانانو ته وایم، د ګردو قومو ژوب، بلوچستان، بلوچ پښتون ته وایم چې راپورته سئ، خپله سکیورټي په خپله یې کلي جوړ کړئ. زما او ستا دښمن، زما او ستا نن کومه بې اتفاقي ده، زما او تا خاموشه ناست یو د دغه فایدې اخلي. یا دا قوم دی، د دې تاریخ پروت دی، 1947 کې سرونه ورکړل، قتلونه یې وکړل، بیا له دې دغه فرنګۍ وایستلی. نن بیا ما ته په خپل کور کې بیا یو چا منصوبه جوړه کړې ده، هغه منصوبه به ما ته په خپله متحد کاږو، متفق کاږو. او د علاقې له علما کرامو سوال کوم چې علما کرامو دغه موقع ده د جهاد، دغه موقع د قومونو تیار کاستو، خاموشي مه اختیاروئ. هر چا چې خاموشي اختیار کا، که قبایلي مشرانو اختیار کا، که علما کرامو اختیار کا، که سیاسیانو اختیار کا، که سرکاري حکامو اختیار کړه، هغه قومونه بیا ختم دي، ډوب دي. نو انشاءالله زموږ دا یقین دی چې موږ حفاظت خدای کوي، خالي موږ لږ ګوري. نو زه د قوم مندوخیل د ځوانانو شکر ادا کوم، د دې علاقې خاص کر د کلي د مشرانو د ځوانانو شکر ادا کوم. دوی د 8 ورځې متحرک دي، خپل تحفظ په خپله کوي. او ادارو ته وایم که تحفظ راکوئ راکړه، او که بیا نه خاموش تماشې به نه جوړېږي، بیا دا کار یې لکه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.